الله 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 الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدقت يا رب العالمين. کوشش کوه کار په خپل په بل ځای روانه دې مغزه کې دا لیکن اسلام په دلته کې نه راځي. ها خبره دا ده چې د حج ورځې الله رب العزت وایي چې دا معلوم داري دي. ها د حج ورځې دا معلومې میاشت ما تاسو ته ویلو چې دا صرف په 5 ورځو کې کېږي، خو بیا که څوک هلته کې لاړو د ذوالحجې نه مخکې د میاشتې وغیره دغې نه بس د د میاشت چې روژه تېره شي وغیره بس بیا خلک ورو ورو حجون له ځینو کړو، بس د دغې نه د شروع واچوله بس صحیح ده. د میاشتې دغه نه شروع شوې او نو د دغې نه چې دې نو ورځې شروع شوې چې کله د اختر میاشت په نظر باندې راشي یکم شوال نه، نو بس د دې نه د حج میاشت شروع شوه، بس د دې نه بیا ستا احرام تړل صحیح دي او د دې نه وړاندې په روژه کې احرام تړل د حج دپاره دا صحیح نه دي. ټیک نو خبره دا ده الله رب العزت وایي چې دغه ورځې معلومداري د دې نه علاوه په نور ورځو کې نه کېږي. بیا احرام به تا دغې نه تړې خو کې به چې دی نو هغه د دغه داسې ورته د لوی اختر چې کله راشي هغې نه مخکې بیا نه کېږي. نو الحج اشهر مع بیا د هغې خپلې د فقې مسایل دي هغه چاته بیا وشو نو بیا به وګورو. الحج وقت د حج اشهر معلومات میاشتې معلومداري دي. فمن فرض بس په هغه چا چې لازم شو په هغه چا چې لازم شو فرض شو فیهن په دې میاشتو کې الحج حج. اوس په چا حج فرض یو دی نه کوي، اکثر خلکو سره کالي ډېر زیات دي، اکثر خلکو سره پیسې بین بیلنس بلا شي او د حج ونه که نو حدیث شریف کې راځي وی که دی مړ شو نو خوا دی یهودي مړ کېږي او که نصراني مړ کېږي. مطلب دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم داسې دی چې د سره څه پرواز هم نشته که دی هر څه مړ کېږي. الله هم دې کلک مؤمن جوړ کړي. نو که دې چېرته هر څه جوړوي فلا رفث ولا فسوق. خو اوس د حج له کوم کس دي نو 3 بیمارۍ به طور خاص ذکر کوي الله رب العزت، 3 ګناهونه به طور خاص ذکر کوي الله رب العزت. فلا رفث قبیح کلام به نه کې. دا د ښځې او د سړي ترمنځ بعضې داسې خبرې چې هغه عام محضر کې خلک نشي کولی او بس د دې ځان له خپلې مخصوص خبرې نو الله رب العزت وایي د دغه کلام نه به هم ځان ساتي. بیا هغه خبرې چې شهوت راوچتي عام انسانان که چېرته اول خدای نه بندګانو له منع ده، عام لکه هلکان خپلو کې ګپ لګوي یا چې دی نو داسې نور څوک ګپ شپ لګوي نو دا هم منع ده بالکل. خو که فرض قایم کوي نو دغه خبرې بیا په دغې دغه کې خو بالکل بند شو. ولا فسوق و نه د نافرماني کوي، نافرماني به هم نه کوي. ولا جداله او جنګ به هم نه کوي، په حج کې به جنګونه هم نه کوي. همغه مفتي صاحب هغه وایي زه حج له تللی وم یا عمرې له تللی وم، موږ سره یو بابا هغه به چې دی په روزانه به چې دی نو یا خپل دغه پسې چا چې راوستي وي هغه پسې به 2-3 کنځلې کړي چې دا وکړم په حج کې. ما ورته چې هغه هم ډېر ګپ شپې دي. ما ورته یوه ورځ وایي چې یاره بابا ستا نه خو 100,000 روپۍ زیاتې غشتي دي، خو هغه به نور هم کنځلې شو. یوه ورځ یې په خوب کې چې دی نو کنځلې کولې غاټې غاټې، وایي چې کړه شه د بیډ نه راپرېوتم. ما ورته چې دا ولې؟ وایي سړیه دا مې هغه سره د خوب کې مې دغه سره جګړه وه ایجنسۍ والا سره چې هغه د ملت ته ورکړه کټ نه راپرېوته. الله یې معافي وکړي. نو جګړه به هم خدای وایي چې نه کوي په الحج په حج کې. وما تفعلوا من خیر نو هغه څه چې تاسو کوئ د څه نیکۍ نه یعلمه الله الله ته فی علم دی. وتزودوا او توخه واخلې ځان سره فإن خیر الزاد یقینا بهترینه توخه چې د التقوا ځان بچکول دي د سوال نه. بعضې کسان به داسې وي چې هغه د یمن نه را روان شو او حج له به راتله وی به مونږ په الله توکل کوو
چې دلته بران نو به په لاره خو بس اوبهونه اوبه یو څه بل څه ورسول بیا به د خلکو نه سوالونه کول نو الله رب العزت وایي دا نه چې خلکو نه بیا سوالونه کوي بهترینه توښه چې ده هغه د سوال نه بچ کول دي ځان که چېرته داسې چې تاسو اوسر سره برابر ول ته رکشیا خو بیا بیله مسله ده واتقوني ها زمانه ویریږه یا اولي الالباب ای خاوندانو د عقل الحج اشهر معلومات وخت د حج اشهر معلومات میاشتې معلومداري دي فمن فرضا بس هغه چا باندې چې لازم شو فیهن په دغه میاشتو کې الحج حج فلا رفثا بس دی به قبیح کلام نه کوي دی به ګډې وډې خبرې نه کوي ولا فسوقه او نه به دی نافرمانی کوي ولا جدال او نه به جګړې کوي فی الحج په حج کې وما تفعلوا هغه چې تاسو کوئ من خیر د څه نیکۍ نه یعلمه الله پوهه دی الله رب العزت په دغه باندې وتزودوا او توخه واخلې ځان سره فإن بشکا خیر الزاد بهترینه توخه چې دا التقوا ځان بچ کول دي د سوال نه واتقونها زمانه یریږي یا اولي الالباب ای خاوندانو د عقل لیس علیکم نشتری په تاسو باندې جناح سګونه ان تبتغوا چې تاسو ورټئ فضلا سمال په تجارت سره من ربکم ستاسو طرف د جانب نه اوس خو چونکې دغه کې جاز کې پابندي خلک په دروغه دا اوس څوک راغلي نو ما ته وی چې دا چل مې وکړه چې مطلب دا چې خلک د مادن بابا وی وایي چې دا کم کس د حج نه راځي نو هلته خو شیطان ویشتي شیطان ورته چې بچې په باډر به وړې نه ګورو به هماغه ستا زړه اشنایي ده دی چې کله دی دغه له روړسي ای والله حساب کتاب کوي د ټول نو هغه وایي چې ځه مړه ورته چې ځه حاجي صاحب په حج یې راته ووایه بس حساب کتاب نه کوم دا ته چې څه وړې نو دا 8 کیلو دی چې د هېڅ نه مقدار یې د دې برابر دی او که نه دې نه زیات دی که غلط وی نو حج دې ستا لړ شي او که ټیک وی نو بس بیا صحیح ده نو اوس دې وایه چې بهی دا سامان خو زیات دی خو که زه ورته دا ویم چې دا 10 کیلو دی نو یا خو بیا پیسې ورکړې او پیسې خو چونکې د نن سبا مسلمان له خیره زړه کېږي نه او یا به چې دی نو د پلانکي به تماچه پاتې شي د پلانکي به ګوتمه پاتې شي د پلانکي به سپری پاتې شي نو دی ورته وایي چې نه وایي چې زمانه حج به بل کال نه شي سړیه وایي په حج یې درته وایم چې دا پوره دي او ورته ځه بیړۍ دې چپه کړه د خیر هسې محنت وکړه نو مخکې به دا وه چې که څوک لړ حج لو د هلته تجارت کو نو بیا چې کله اسلام راغی د دوی په زړه کې دا دغه را چې اوس به تجارت کولی شو که نه الله رب العزت ورته وي او ان تبتغوا فضلا من ربکم که تاسو چېرته دغلته تجارت کوئ پیسې ګټئ خو ځئ به د حج په نیت باندې د تجارت نه او که د هغې نه علاوه تاسو دغلته څه پیدا حاصله شوه نو صحیح ده څه ګناه پکې نشته لیس علیکم نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تبتغوا چې تاسو لټوئ فضلا فضل مالی تجارت من ربکم ستاسو طرف د جانب نه فاذا افضتم بس هر کله چې تاسو راکوشئ راواپس شئ من عرفات د عرفات نه فذکروا الله نو یاد کړئ الله تعالی لره الله رب العزت یاد کړئ چې د عرفات نه راکوزېږي الله یادوي فذکروا الله نو یاد کړئ الله تعالی عند المشعر الحرام نږدې د مزدلفې سره وذکروا او ذکر کوئ او یادوي چا لره الله رب العزت لره کما هداکم ځکه چې هدایت یې کړی تاسو ته ځکه چې هدایت یې کړی تاسو ته نو تاسو الله یادوي وان کنتم او که چېرته یې تاسو من قبل اگر کوئ تاسو من قبلي مخکې د دې نه لمن الضالین د ګمراهانو نه اگر که مخکې ګمراه وې مخکې به هم د پلار نیکه ذکرونه کول اوس څوک یادوي الله ثم افیضوا بیا واپس شئ تاسو راکوز شئ تاسو من حیث دا ځکه افاض الناس چې راکوز شو نور خلک دلته یو مسله ده خلک د میدان عرفات نه راکوزېږي نو موږ اورېدلي داسې تلي خو نه یو الله هم دې بار بار بوځي الله یې تاسو هم بوځي الله یې ټول مسلمانان بوځي خبره دا ده چې خلک د عرفات د میدان نه د رش د وجې چې زه زر مزدلفې ته ورسم نو دی د امام نه مخکې راوځي حالانکې د امام نه مخکې راوتل ناروا دي نو الله رب العزت وی تاسو راکوشئ افاض الناس ځکه چې راکوشو نور خلک مراد دی امام دی چې کله امام العرفه راکوشي د عربي امام بیا به تاسو راکوزېږئ ثم افیضوا بیا تاسو راکوشئ من حیث دا ځکه افاض الناس چې راکوشو نور خلک مراد دی امام دی چې امام راکوشو واستغفر الله ویریږئ بخښنه طلب کړئ د الله نه د الله نه معافي غواړه تصویران مو وباسه فیسبوک لی مو ورکوه واستغفر الله معافي غواړه د الله رب العزت نه ان الله یقینا الله رب العزت غفور بخښنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی دیو چا پکې دومره ظلم کړی دی ظالم زامنو چې په کعبه مبارکې لاس ایښي
او تصویر ورسره وباسي. الله کعبه مبارک دا خو ته څه کې دغلته دا ته د څه دپاره تلې؟ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. فاذا قضیتم بس ادیتم بس هر کله چې تاسو ادا کې مناسککم مناسک د حج چې حجم ادا کو حجم پورا کو عرفات تم لاړې مزدلفه تم لاړې شیطانان کاکاګانه مو اشتستاز جو زړه یارانه وا نو بیا فذكر الله یاد کړئ الله تعالی لرا کا ذکرکم پشان د یادولو ستاسو آباکم خپل پلاران لره. مخکې به د جاهلیت په زمانه کې دا و چې دوی به د عرفات د میدان نه راکوشو یا به دغلته یا به چې د صفا مروه په منځ کې دغلته څه بوتان میخو نایله وغیره حساب نایله خیر خو دوی به بیا چې دی نو د پلار نیکه تذکرې کوي زما پلار داسې و که نه چې په یوازې ځان باندې هغه 3 منه ګټه اوچته کړې وه نابل به ورته چې زما هغه داسې و چې هغه 10 منه اوچته کړې وه د یو به ورته چې زما پلار داسې جاهل و که نه چې هغه 100 مړي کړو دی بل ورته چې زمونږ هغه دښمني لیدلې وه موږ 200 کاله دښمني کړې وه نه به د جاهلیت ته خبرې کولې یو بل فخر به په قبیلو کولو په څه باندې مرګونو باندې انا ابن الطارق البکري بشر هغه یو شاعر وایي د هغې دا فخر وایي زما پلار تاسو پېژنئ زه د هغه پلانکي زوی یم چې هغه یو کس وویشتو په هغه باندې بیا مارغان توراتو کېدو ګوره چې ټوکړي ټوکړي لکه مطلب دا چې خلکو وخوړې دا مارغان وخوړې هغوی به په دې کتلونو باندې فخر کو نو چې دغلته به راکوشو دوی به د پلار او مورو د نیکیانو تذکرې شروع کړي زما پلار داسې جاهل و نیکه مې داسې و پلانکي داسې و داسې ښه سړی و دا الله رب العزت ورته د هغې نه زیات ذکر زما وکړي. فاذکروا الله بس یاد کړئ الله رب العزت لره کا ذکرکم په شان د یادولو ستاسو آباکم پلارانو خپل لره او اشد ذکر یا په زیات یادولو د هغې نه او دا چې دی که نه دا کمزور خبره زنانه هم نه کوي لخیره چې ورته وایي چې زما پلار داسې دی یا خاون ورته وایي لخیره چې ګوره دا کار وکړه هوا زه سپېره کور ته راغلی نو سارکاري شتم زما د پلار نیکه کور هغه خو داسې کور و که نه چې 15 هورې به پکې روزانه ګرځېدې او دومره به خدمتګار و اگر که د پلار نیکه کور یې چې دی نو هغه ټوله د منګکانو ډکي نو خو نه بس کمزورې خبره څوک نه کوي لخیره. فاذکروا الله او بعضې سړي هم داسې سړي هم بعضې کمزورې نه وي لخیره دروغ پسې دروغ دروغ پسې دروغ. فاذکروا الله بس یادوي الله رب العزت لره وي په شملګۍ دې شم غلطه کور ته دې رالم نه دې خرو نه دې کته خبره. فاذکروا الله بس یادوي الله رب العزت لره که ذکرکم په شان د یادولو ستاسو آباکم پلارانو خپل لره او اشد ذکر یا د هغې نه په زیات یادولو سره معنی زده کړئ او اشد ذکر یا د هغې نه په زیات یادولو سره. فمن الناس بس بعضې د خلکو نه من هغه څوک چې اوس دې ده کې یو تا ته یو لار ښیي ښه دا د ستا دپاره هم دا زما دپاره هم دا د ټولو مسلمانانو دپاره. بعضې خلک داسې چې صرف دنیا غواړي وي خدای پاکه زما د زوی نوکر کړي خدای پاکه د زوی له مې ښه کاروبار ورکړي دا نه وایي چې خدای پاکه د زوی مې ښه مسلمان کړي دا نه وایي چې خدای پاکه د زوی له مې ښکلې ګیره ورکړي دا نه وایي چې خدای پاکه د زوی مې چې دی 15 وخته مونځ نه کوي دا 15 وخته مونځ ګزاره یا دا لور مې خدای پاکه نیکه جوړه کړي خدای پاکه دا لور مې پرده نه کوي دا پرده داره جوړه کړي یا دا زکات نه ورکوي زکات والی جوړه کړي دقه شان یا قرآن نه ویلی قرآن خوانه یې لوی کړي نو دا یو نیم کس صرف دنیا غواړي نو الله رب العزت وایي د ده لپاره به دنیا او آخرت کې به ولله هېڅ هم نه ټکه به هم ولله نه او بعضې خلک داسې چې خدای ته وایي چې خدای پاکه زما د دنیا هم ښکلې کړي ارام والا کړي راحت والا کړي خدای پاکه آخرت مې هم ښایسته کړي د مونځ توفیق راکړي د نیکو اعمالو توفیق راکړي د قرآن توفیق راکړي خدایه ته رانه خوشحال شي نو خدای پاک وایي دا دنیا هم ورکوم آخرت هم ورکوم الله هم د دې کې راولي. فمن الناس بس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړي موږ ته فی دنیا په دنیا کې صرف دنیا د خدای نه غواړي وما له نه به وي د دې لپاره فی الآخرت په آخرت کې من خلاق څه حصه الله هم د دې نه وساتي. ومنهم او بعضې د دوی نه بعضې د خلکو نه داسې دي من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړه موږ ته د دې معنی زده کړې ګوره مانځه کې مویې سړي ته اکثر معنی نه یاده ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړې موږ ته فی دنیا په دنیا کې حسنتا نیکي وفي الآخرت او په آخرت کې حسنتا نیکي اوس په دنیا کې نیکي څه ده د آرام او د راحت زندگی راکا د خوشحالۍ زندگی راکا دا ټوله نیکي ده یا الله په دنیا کې چې دی نو کور مې د خوشحالۍ وګرځوه د سکون وګرځوه د آرام وګرځوه یا د سړي دپاره
نیکی څه شي ده چې هغه له خدای پاک بیبي چې دی نیکه صالحه ورکړي. د زنانه دپاره نیکي څه دی چې د هغې د خدای پاک نیک صالح خاوند ورکړي چې یا د نشو نه هغه د یو څه بل څه نه ګن بلا نه چې دی پاک وي. دکه شان د مور دپاره څه شی ده چې هغې له خدای پاک نیک صالح ورکړي او د بچو دپاره څه ده چې د هغې نه خدای پاک مور او پلار رضا کړي، د هغې نه الله رضا شي، د هغې چې دی آینده مستقبل چې دی په ښه طریقه سره جوړ شي. دا ټولې بس دا نیکۍ کې دا ټول راغلي. ومنهم او بعضې د دوی دا ډېره د دې وجې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره زیاته غوښتله، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا چا لیکلي الترغیب والترهیب کې امام منذري رحمه الله لیکلي چې هغه به دا دعا ډېره غوښته. د دې وجې ډېر زیاته غواړي، په دې خو پیسې نه لګي که نه او وخت هم پې دونه نه لګي او یاد هم ده درته له خیره. د دین معامله کې اکثر د خلکو دماغ لږ کمزوري یادېږي راته، نو اوس دا خو درته یاد هم ده. ومنهم او که اودس تی او که نه کوشش کوه اودس کوه، که اودس تی او که نه هر ټیم ویلی شي او په هر حالت کې په ملا سته، په ناسته، په ولاړه، په تلو کې راتلو کې هر څه کې. ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای ربه زمونږه آتنا راکړه مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنة نیکي نیکی کې بیا چې ته څه په نیت کې راولي راځي پکې. وفي الآخرت او په آخرت کې حسنة نیکي. اوس په آخرت کې نیکي څه شي ده؟ خدای به د عذابه بچ کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو لاسو به تا ته مبارکې اوبه نصیب شي، تا ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالي نصیب شي، تا ته به د الله خوشحالي نصیب شي، د الله دیدار به درته نصیب شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار به درته نصیب شي. ته به چې د نیکانو په جمع کې پاسې، ستا به جنت الفردوس اعلی مقامات نصیب شي، ته به د قرآن والا د علماو په ډله کې پاسې. دکه شان د مور او پلار سره به دلته ملاقات کېږي، ورنه دکه شان چې ستا کوم نیکان ملګري د هغې سره به ملاقات کېږي. وقنا او وساته موږ عذاب النار، د عذاب د اور نه الله هم دې وساتي. دا ټوله دعا ده، الله یې توفیق راکړي. اولئک دا هغه کسان دي لهم د دوی دپاره نصیب برخه ده مما د هغه څه نه کسبو چې څه یې ګټلي دي. والله الله رب العزت سریع الحساب، زر حساب اخیستونکي دي. واذکر الله یادوي الله تعالی لرا فی ایام معدودات په ورځو شمیرلو شو کې. ګوره دا د شمار ورځې دي، ها یو څو د حج دا 15 ورځې دي، نو الله رب العزت د شمار ورځې دي خدای پاک پکې یادوي. الله دې توفیق راکړي، الله دې ووځي. فمن تعجل بس هغه چا چې جلدي وکړه فی یومین په دې 2 ورځو کې فلا اسم علیه بس نشته دې هېڅ ګناه په ده باندې. په دې حج کې داسې ورځې داسې کاري چې په لومبۍ ورځ د اختر په ورځ باندې خلک ویښته هم خوري، قرباني هم کوي او غټ شیطان ولي، غټ شیطان چې هغه به ولي، نور به نه ولي. په لومبۍ ورځ به صرف غټ شیطان ولي، په دویمه ورځ بیا ټول ولي او په 3 شیطانان او په درېیمه ورځ بیا ټول ولي. نو دلته چې الله وایي فمن تعجل فی یومین، چا چې په دې 2 ورځو کې جلدي وکړه، نو دا دویمه او درېیمه یعنې 11مه او 12مه ذوالحجه، په دې کې چا شیطانان وویشته په لومبۍ ورځ چې دی نو هغه به د زوال نه مخکې ولي، او په یعنې چې دا 12 بجو نن سبا زوالي یا 11 نیم خو هلته چې هر څه ټیمې بیا که نه، نو د دغې نه به مخکې شیطان ولي. او په دویمه ورځ چې دی نو هغه چې بیا کله دا زوال وشي د غرمې نه پس، یعنې بس د ماسپښین لمونځ چې کله داخل شي بس د دغې نه بیا شیطان ولي، په درېیمه به هم د دغې نه پس ولي. اوس که چېرته دې په درېیمه ورځ د دغه میدان نه ووته، ټول خلک وځي، اکثریت یو نیم کس چېرته پاتې شي، نو دغې ورځې پورې په تا لازمي دي. او د دې نه پس په 4مه ورځ مستحب دي، که چا وکړو ثواب دي، که چا ونه کړو ګناه پکې نشته. نو که څوک 4مې که چېرته په چا باندې نور پرېوته دغلته فمن تعجله که چا تیزي وکړه په یومین په 2 ورځو کې فلا اسم علیه په هغه باندې ګناه نشته. بس دغه 2 ورځې وکړو، یو په لومبۍ خو هسې یو شیطان ویشته، خو ورپسې په دې 2 ورځو کې وکړو 11مه او 12مه، نو بیا دی ووته ځان یې چې دی د نور پرېوتو نه مخکې د میدان نه وباسه، نو فلا اسم علیه په داسې ګناه نشته. بس د ده کار پوره شه، حج یې پوره شه، یو ثواب پاتې بس. ومن تأخره او که چا اوس رستوالی وکړه دې 4مې ورځې د انور پې پرېوته، نو اسلامي ورځ چې ده نو هغه د دې دغه نه شروع کېږي چې کله نور پرېوځي بل تاریخ شروع شو ډایرکټ. ومن تأخره او که چا رستوالی وکړه فلا اسم علیه نو په ده باندې هېڅ ګناه نشته. اوس دې 4مې ورځې د حساب شو چې نور پرېوته، بیا به دې میدان نه نوځي، بیا به په سبا باندې مولي، په 14مه باندې به هم شیطان ولي، بیا به چې دی نو بیا دې ځي او په هغه ورځ بیا زوال نه مخکې مشتي شي. ومن تأخر او هغه چا چې رستوالی وکړو فلا اسم علیه بس نشته دی هېڅ ګناه په ده باندې.
لمن د هغه چا لپاره اتقا چې ویریږي د الله تعالی چې یریږي د الله تعالی نه واتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ انکم چې یقینا تاسو الیه تحشرون دغه الله ته راجمع کیدونکي دغه الله رب العزت ته راجمع کیږي ښه ومن الناس او بعضې د خلکونه من هغه څوک دي نو دې وایي چې شیطانان دغلته ولي نو بس بیا به ته بېغمه شي و یغه یو وکیل ولاړ و یغه شیطان نوشته وی وکیلو نو شیطان باندې گزار نه کو د کانه چا ورته چې وله کنه ظالمه شیطان نه یغه ورته کیسه به وله د سره خو پاکستان کې ټول عمر ما یارانه کړی ده په خپل اشنا سو گزار کوي دا خو ما مونږ په کچرو کې څه نه کوو په داسې گزار کوي الله دې معافي وکړي نو څوک ورته سپلی وباسي ویډیوګانو کې راځي څوک څه کوي کمکل خلک به لار ځای موندې شي ومن الناس و بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یو اوس داسې کار چې یو کافر اخنس دا دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل ته راغی نن سبا هم داسې خلک تاسو دې نه اوس به اندازه تاسو لږ ذهن ویښ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل ته به راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله مونږ ډېر زیات خوش قسمته یو مونږ ډېر خوش قسمته یو د مدینې والا نه دي مونږ ډېر خوش قسمته یو چې ستا په شان پیغمبر چې دی دا مونږ ته راغلی دی او ته خو اخري پیغمبر یې او ستا په شان شخصیت بل نشته او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات به بیانول داسې خبرې به ځینې کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې پرېوته چې دی او په قسم به خوړه چې د خدای په ذات مې د قسم ته مې چې نه لیدلې که نه ګزاره مې نه کي او ته مې داسې خوښ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بس بل څوک مې داسې خوښ نه دی الله په ذات به قسمونه خوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډېر ورته حیران الله رب العزت ورته وایي ته خو دته حیران وایي دا چې دی سخت جګړالو دی دا خو ارامي دی دی اوس تاره محفل نه وځي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې خو بیا دا خبرې وکړې چې کله بار ووته نو بیا به دا ګوتې چیچلې داسې تاسو ته خو اوس نه ښکاري ویډیو کې بیا ښکاري کې ویې ګوره نو دا ګوتې به داسې چیچلې را چیچلې او داسې کله به په ګوتو په خوله چک لګو کله به داسې چلونه کول ډېرې غوسې نه ډېرې غوسې نه به داسې کول داسې به وایي چې کاش چې کله به مې په رسول الله صلی الله علیه وسلم وس ورسي نو چې زه به د مسلمانانو سره څه کوم او بیا به داسې کار وکړي چې د مسلمانانو به څاروي ولاړ نو موقع به یې تلاش کړو لکه چېرته به مسلمانان نه وو نو هغې له به یې خپې ماتې کړي چېرته به د مسلمانانو ځان له چونکې د غربت زمانه وه ګیا راغونډه کړې وه هغه وچه ګیا به وه څاروو دپاره هغه غواګانې ماګانې به وي هغه میخې خو نه وي هلته کې هغه ټیم افریقې ځنګل کې صرف وي نو دی به دې ته اور بل کا به ورله وسوځوله پټه او کله به د مسلمانانو د بچو ته نقصان رسو نو په شا به دا کارونه کول او په مخامخ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا کول دا کشان نه سبا تا له به راشي وي جي تا سره مې ډېر لګېدلی او بس ته مې ډېر خوښې او ته چې دی نو ته ډېر نیک سړی ته دا پلانکي خو داسې هغه به په شا تا له د ټول نه زیاتې خپې وي اکثریت داسې دا کشان د دین معامله کې تا ته وایي چې جي پلانکي خو دا ګناه کوي دا کوي دا کوي هغه به په خپل ارامي د ټول نه زیات ګناهونه کوي الله دې معافي وکړي نو داسې دوه مخې پالیسي نه ده الله د رضا دپاره هر کار کول ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یعجبک چې په تعجب کې اچوي تا لره قوله خبرې د ده فی الحیات الدنیا په زندګۍ د دنیا کې بس دی بعضې خلک هغه نه به ته متاثره شي په دې وجه هغه به تا ته پیزارم سیده کوي هغه به تا ته چې دی نو لاندې باندې کېږي هغه به هر څه کوي لکه تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا نو دا بس هغه به تا ته ځان دا جوړ چې ګورې زه ستا داسې قسم چې زارېدو والی منځ کې به هغه د ټولو نه لوی ستا مخالف وي او ستا هغه به له ستونې ماري الله هم دې د داسې ملګرو نه وساتي د دې نه پناه غوښتې شوی ویشهد الله او ګواه کوي الله لره علی ما په هغه څه باندې فی قلبي چې د ده په زړه کې دي وهو الد الحساب او حال دا دی چې دا سخت جګړالو دي دا سخت جګړالو دي وإذا تولوا هر کله چې دی واپس شي ستانه سعانو دیزي بلاد په ځمکه کې لیفسد فیها لپاره دي چې فساد خورګي په ځمکه کې مسلمانانو جنګ په خپلو کې دا کوشش هم کوي لیفسد فیها لپاره دي چې فساد جوړ کړي په دې ځمکه کې ویهلک الارض تباه کړي فصل لرا والنسل او نسل لرا مسلمانان نسل لرا والله یا د سارو نسل لرا والله الله رب العزت لا يحب الفساد سارو مراد د مسلمانانو ساروي والله الله رب العزت لا يحب الفساد نه خوښوي فساد کوونکي وإذا قيل چې دته به کله وي اتق وإذا قيل هر کله چې ویل شي له دته اتق الله بعض مسلمانانو ورته ځان لوي چې ظالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محفل کې قسمونه خوري په شا دالو به کې اتق الله دا الله نه ویریږه
نو د با غرور کې راغی چې او ته کمزور مسلمان دی دی ما ته وایي چې د الله نه وي دی اوس ما ته خبرې کوي نو اخذته العزتو د لره واخلي تکبر بالاسم په ګناه سره لویوالي پکې راشي فحسبه جهنم نو زیده د جهنم دی ولبئس المهاد او ډیر بد زیده اوسېدو دی ډیر بد زیده ورتلو دی الله دې وساتي اوس ومن الناس و بعضې د خلکو نه من هغه څوک چې یشري چې اغوښتی دی او چې واخلي خپل نفس او چې واخلي څه لره واخلي خپل ځان لره واخلي خپل نفس لره په مال سره ابتغاء د پاره د رضا مرضات الله ابتغاء د پاره د لټولو مرضات الله د رضا د الله تعالی ومن الناس و بعضې د خلکو نه من هغه څوک چې یشري چې واخلي په مال سره نفسه خپل نفس لره ابتغاء د پاره د لټولو مرضات الله د رضا د الله تعالی والله الله رب العزت رؤوف شفقت کوونکی دی بالعباد په بندګانو باندې داسې خلک شته چې مال ورکوي او الله مال د دې لپاره ورکوي چې الله رانه رضا شي بس خبره یا ایها الذین اوس داسې بعضې خلک یې هغه چې دي نو ځینې کارونه د کفر کوي ځینې د اسلام کوي ځینې کارونه کې مسلمانانو پسې او ځینو کارونه کې چې دي سالګرې مناوي ځینو کارونه کې چې دي نو هغه د مسلمانانو کلمې وي او ځینو وخت کې بیا ویلنټاین ډے مناوي ځینې کارونه چې دي نو د مسلمانانو په طرز باندې کوي او ځینې کارونه چې دي نو بیا یو څه ګډوډ کارونه کوي نو الله رب العزت وي داسې مه کوئ یا یو درې مونځه کوي دوه نه کوي نو دا درېم ښه خبره هسې نه چې بیا دا درې پرېږدی ګورئ دا درېم ښه خبره ده خو پکار دی چې دا دوه مو کړي نو نه د خپلې خوښې نه الله رب العزت وي پوره اسلام کې داخل شه یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو ادخلوا داخل شئ فی السلم کافه په اسلام کې پورا ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکاره دی فإن زللتم که چېرته تاسو وښوئ من بعد ما وروستو د هغه نه جاءتکم البینات چې راغلي تاسو ته ښکاره دلایل فاعلموا نفوه شئ ان الله چې یقینا الله رب العزت عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی هل ينظرون آیا انتظار نه کوي دي الا مگر ان یاتیهم الله چې راشي الله رب العزت دوی لره فی ظلل من الغمام فهغه سوري د وریځو کې دي به دا وي چې مړه قیامت به کله بس را دي شي که نه الله وایي چې در سره انتظار نه کوي وله دې ته به پته ولګي والملائکة او فرشتي وقضي الامر او فیصله وشي دا کار مطلب دا چې قیامت قایم شي بس کیسه ختمه شي نه الله رب العزت وایي والى الله ترجع الامور او دغه الله ته واپسي ده د ټولو کارونو د ټولو امور الله ته واپسي ده هغه چا له تیزي پکار چې هغه ته واپس کیږي نه الله له ورته کار څومره ته سختی کې او که ته تیزی کې او که ته لیټ کیږي او که مخکې کیږي الله له ستا واپسي ده الله